په حدیثو کې د غشپا لیلۃ المبارکه برکت والا شپه دا نوم یم دی. لیلۃ الرحمه رحمت والا شپه دا نوم یم دی. لیلۃ البراءت د ازادۍ والا شپه د جهنم نه دا نوم یم دی په حدیث کې. څلورم نمبر عتقاء من النار خلاصای د اور نه داسې شپه دغه نوم یم دی په حدیث کې. پنځم نمبر نوم یې دی لیلۃ الصک په سوات باندې سوک ویل کېږي کاغذات جوړولو ته. چا پسې څه کاغذات لیکل نو دا هغه شپه ده چې فرشتې د الله په حکم باندې زما او ستا کاغذات لیکي چې را روان دی ټیم پورې به زما او ستا دنیا کې ژوندي یو کو دنیا نه بځو. څوک به پیدا کېږي څوک به مري او د انسان رزق به څومره دغه ټول کاغذات په دې شپه باندې تیارېږي. ځکه لیلۃ الصک هم ورته یي. عمر فاروق به په دغه شپه باندې دعا داسې کړه چې خدای پاکه عمر فاروق دعا درنه کا که په تیر کال باندې زه په شقي خلکو کې ومه. دا د مبارک عاجزي ده. شقي بدبخت انسان دی او سعید نیک انسان دی. خو دعا پیدا کړه چې رب که زه تیر کال په شقي کې ومه خدای عمر فاروق په سعید کې ولیکي او که تیر کال زه په سعید کې ومه خدای عمر فاروق په نیکبخت خلکو کې هماغه سي پرېږدي. دغه دعا به عمر فاروق په لیلۃ البراءت باندې بیان. دغه دعا ما او ته ودیو سبحان الله. ما او ته چې چرته په فتنه بو کې یا په بل شي کې مصروف وي بیا یا بل لږ انسان سوچ وکړ لږ تصور وکړ چې دغه مردارۍ خو اسیم په ما او پتا کې وي چې په دغه مخصوص شپو باندې په انسان لږ سټرګل مهنت خو پکار دی کنه. لږ غوندې رب لا یزال خالق کائنات هم زما او پستا باندې خو څه حق شته کنه. دغه شپې تاسو نو ولې تیریږي. رب لا یزال د موږ له توفیق راکړه.